السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا دا خبر ډیر زیات چلیږي چې مفتی منیر شاکر صاحب وفات شوی دی. د هغه د تصویران به تاسو تخکاری په هسپتال کې پروت دی او خلک وایي چې وفات شوی دی. په سوشل میډیا دا خبر ډیر زیات وایرل دی چلیږي. نو د اصل حقیقت نم خبرو ما خو د هغې نه مخکې د ویډیو طرف ته ځو. دا ویډیو ګوري او په دې کې مکمل حقیقت معلومات وګورئ چې دا حقیقت دی او که نه دی. او د ویډیو نه پس یو دوه درې خبرې کوم، هغه لازمي واورئ. د مفتی منیر شاکر صاحب په باره کې مکمل حقیقت به درته ښکاره شي. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. منیر شاکر وایي چې د پیغمبر دوا نه قبلیږي او ځان دپاره دواګانې غواړي. اوس الله پاک رونیوه او ځان دپاره دواګانې غواړي چې الله زما ګناهونه معاف کړي او سبا زما پریشن دی. اوس خو ایله الله پاک رونیولې په دې خپلو کارکردګو باندې. راځئ ملګرو دغه طرف ته ځو، فیصله به تاسو کوئ چیرې دی د دې لایق دی که نه دی. راځئ دا خبره تاسو په خپله باندې واورئ او دعا هم غواړو د ټولو مسلمانانو نه چې سبا زما انجیوګرافي ده. که په دعاګانو کار کې دی نوح علیه السلام دعا کوله، زوی به کافر نه و. امید لرم چې تاسو به ما یادوئ په دعا کې، زه به تاسو یادوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کولې، خلک به دشمنان نه و. یا الله چې څوک بیماران دي یا زیم یا بل څوک دی، ربا ته وله شفا ورکولی شي. ربا موږ ټولو له شفا راکا. بدر کې به رسول الله توره نه راغسته، قومه دوکه کوي مولا. ربا ستا د رضا او ستا د دعاګانو د وجې نه دا راز خلقو ته معلوم شي. ربا بیا خلق پراپیګنډي کوي. ربا که په دعاګانو کار کې دی نوح علیه السلام دعا کوله، زوی به کافر نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کولې، خلک به دشمنان نه و. دا ویډیو به تاسو کتلی ملګرو. حقیقت اصل کې دا چې مفتی منیر شاکر صاحب اپریشن و بیمارو په هسپتال کې و او دغه خبر غلط دی چې مفتی منیر شاکر صاحب وفات شوی دی. دا یو غلط خبر چا چلولی او دا دروغ دی. وفات نه دی، بالکل روغ جوړ دی. یو څو ورځې مخکې دا درخواست کړی و عوامو ته چې ما ته دعا وکړي او د هغې نه مخکې د ده یوه ویډیو وایرل شوې وه. دا و چې دعا په دعاګانو کار نه کیږي او دعاګانې نه قبلیږي او دا مولیان تاسو دوکه کوي او تاسو ته وایي چې دا دعا وکړئ او دا دعا وکړئ. او نن خپله دعا ته مجبوره شوی دی او د خلکو نه درخواستونه کوي چې ما ته دعا وکړئ، زه بیمار یم. نو بس دغه حقیقت و. دا ویډیو که خوښه شوي نو لازمي لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره د تازه معلوماتو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله.